د رضاعي خور سره نکاح کول څنګه دي؟ د مولانا صاحب دا بیان را سره واورئ. اکثر زموږ په کورونو کې همدغه شان زیات کیږي. ما د تره د لور سره نکاح کړې ده او د هغې نه مې یوه لور هم ده، خو اوس مې نیا دا خبره وکړله چې ما تاله په وړوکوالي باندې پی درکړي دي او په دې خبره باندې زموږ د ټول کور خلک هم ګواه دي. آیا د تره د لور سره زما نکاح صحیح ده او که صحیح نه ده؟ الجواب: د دې رضاعت په باب کې تاسو یو خبر یاد وساتئ، او هغه دا ده چې حدیث مبارک کې راځي، د بخاري شریف حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د رضاعت د وجې نه هغه رشتې حرامې دي چې کومې د نسب د وجې نه حرامې دي. مثال په طور د نسبي خور سره نکاح حرامه ده، نو د رضاعي خور سره هم نکاح حرامه ده. د نسبي مور سره نکاح حرامه ده، نو د رضاعي مور سره هم نکاح حرامه ده. د نسبي وريري سره نکاح حرامه ده، نو د رضاعي وريري سره هم نکاح حرامه ده. دا خبره چې په ذهن کې کېناسته، اوس مسله واضحه شوه. اوس د دې رور دا سوال چې ما د تره د لور سره نکاح کړې ده، خو ما ته مې نیا پی را کړي دي، نو رور جانه دا ستا رضاعي وریره ده، ځکه چې تا د نیا پی وخوړل نو ستا ترو ستا رضاعي رور شو او د هغه لور ستا رضاعي وریره شوله، او د وریرې سره نکاح حرامه ده، نسبي وریرې سره نکاح حرامه ده، د رضاعي وریرې سره نکاح هم حرامه ده. نو رور جانه پکار خو دا وه چې دا معلومات تاسو د نکاح نه مخکې د علماو نه کړی وی. اوس ته وایي چې زما نکاح هم شوې ده او د هغې تره د لور نه مې بچی هم موجود دی، یعنې د دې خپلې ښځې نه مې لور هم موجود ده، نو ستاسو نکاح حرامه ده. اوس په دا د تره لور ته فوراً د خپل نکاح نه جدا کې ته به ورته په خولې داسې الفاظ ووایي چې ته د نن نه بعد زما نه جدا یې، او کومه دغه لور چې ته ستا شوې ده دا ثابت النسب ده، د دې نسب ستا نه ثابت دی، ځکه دا معامله په غلطۍ سره شوې ده. نو د دغې جینۍ چې کومه ستا لور ده د دې نسب به ستا نه ثابت وي، دغه د تره لور چې ستا ښځه ده او ستا رضاعي وریره کیږي، دا به د نکاح نه جدا کړي، هغه به عدت تیر کړي او د هغې نه پس ځان له بل ځای نکاح کولی شي. دا اصل کې د خپل کورونو کې دا خبره د زنانو ته وکئ، خاص کر د نیاګانو ته دا خبره وکئ. دوی چې کم ماشوم جاړي جو زر به یې رالي او خپلې خوا ته به یې اچئ، سینې ته به یې اچئ. نو دا یاد وساتئ، که چېرته د یو ماشوم خولې ته د نیا د سینو نه پی لاړو او د ماشوم تیر کړو، نو ګورې دا د دې نیا رضاعي زوی شو. نو د نیاګانو باندې به دا خبره کېدی چې ګورې په کور کې به ته بلکل یو ماشوم ته هم خوا نه ورکئ، هرې زنانه فو وکئ. همانګې بعضې زنانه زموږ سادهګانې یي، دومره علم ورسره شته نه، فوه نشته، چېرته اسپتال ته لاړ شي، بل پل ته لاړ شي، چېرته ماشوم د بلې زنانه سره جاړي، دا به یې زر راولي وي خور یې راکړه ماله، او زر به یې خپلې خوا ته واچوي او پی به وله ورکړي. دې خبره باندې سوچ کول پکار دی، دا یوازې پی ورکول نه دی. دا ماشوم چې تا خپلې سینې ته واچو، ده ستا خوا وخوړه، دا ستا رضاعي بچی شو، ته یې مور شوې، نو سبا هغه ستا حق بیا ادا کولی شي، ادا کولی نه شي، او تا ته هم معلوم نه چې زما رضاعي زوی څوک دی. او بعضې اوقاتو کې بیا رشتې داسې وشي چې ته د خپل زوی رشته د دغې جینۍ سره وکړې او تا ته پته هم نه وي، ځکه تا خو په هسپتال کې خوا ورکړې چې څوک وه څوک نه وه، بیا سبا دپاره د دغې ته رشته د خپل زوی دپاره وغواړې، نو د رضاعي خور سره به نکاح وشي ستا د زوی. دا